بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. په تیر درس کې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. موږ ویل چې قرآن حکیم الله سبحانه وتعالی داسې کتاب نازل کړی دی چې دغه د حق لاره مسلمانانو ته ورښیي، مسلمانانو دپاره خوشخبري ده او خدای دې نه کړي که پر بده لار څوک روان سي د هغه د انجام کار سره هم تا څه کوي، هغه خبري. صحیح. نن طلبک د انسان یو نفسیات ذکر کوي چې انسان د دې څخه پوره استفاده ولې نه کوي. دغه وجه د انسان څخه مراد انسان کافر دی یا انسان څخه مراد انسان فاسق و فاجر دی چې هغه فایده په دې نشي کولی چې انسان کې الله سبحانه وتعالی د په فطرت کې الله پاک تلوار یې ده دی چې دی تر خیر شر زیات خوښوي، زیات تلوار دی څه کوي د شر دپاره څه کوي هغه کوي. او ویدعو الانسان د انسان څخه مراد کافر دی یا فاسق و فاجر انسان دی. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، غواړي انسان د شر دعا کوي، د شر لکه د څرنګه چې دی طلبوي دعاءه بالخير، لکه څرنګه چې دی خیر څه کوي طلبوي. دې څخه مراد لکه موږ ویل دي ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. چې مشرکین مکه به ویل که چیرې دا قرآن حق دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت حق دی، فامطر علينا حجاره من السماء، بیا د اسمانه څخه پر موږ باندې څه راوروه، ډبرې راوروه، او ائتنا بعذاب اليم، یا ته راتګ وکړه په چې سره پر موږ باندې په دردناکه عذاب سره. نو دغه رنګ انسان چې دی هغه د خیر طلب، کله کله انسان د خیر طلب کم کوي، د شر طلب څه کوي زیات کوي، یا دی د خیر طلب کوي په هغه کې د دپاره څه شر. ویدعو الانسان غواړي دعا غواړي انسان بشر د شر، دا رنګه غواړي دعاءه بالخير، لکه څرنګه چې دی څه طلبوي خیر څه کوي طلبوي. په دې کې د مسلمانانو دپاره هم ډېر غټ څه دی تنبیه هغه موجود دی. کله کله دا زنانې یا پلرون خپل بچیانو ته څه کوي په تلوار کې څه وکړي، بددعا ورته وکړي، شرا ورته وکړي. نو د دې څه دی فریض دی. الله سبحانه وتعالی وایي وکان الانسان عجولا، بېشکه انسان څه دی هغه تلوار خوښوي، عاجل شي، عاجله نفع دی څه کوي هغه خوښوي. د عاجله نفس دپاره څه نقصان دی. ويدعو الانسان دعا کوي انسان، غواړي انسان بالشر په شر سره دعاءه بالخير، لکه څرنګه چې دی څه کوي خیر طلبوي. وکان الانسان عجولا، او بېشکه انسان چې دی هغه څه دی تلوار جن دی، تلوار څه کوي هغه خوښوي. په آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی د انسان نفسیات څه کړي دي بیان کړي دي. هغه دا دی چې دی لږ نفع، فوري نفع، پر دایمي نفع باندې چې هغه د آخرت په شکل کې ده هغه ته دی څه کوي، یعنی انسان د آخرت پر دایمي نعمتو باندې د دنیا و عارضي نعمتو څه کوي دغه دپاره دی تلوار کوي، دی څه کوي عجولا دی عجلت کوي. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله سبحانه وتعالى اوس توحید بیان کوي. وجعلنا الليل والنهار موږ ګرځولي دا شپې او دا ورځې آیتین نښانیانې دوې. فمحونا آیة الليل، بیا موږ میټاو کو نښانې د چا د شپې. وجعلنا آیة النهار مبصرة، او بیا موږ وګرځوو د ورځې نښانې چې ده مبصرة ښکاره د څه دپاره. الله سبحانه وتعالی تفصیلا بیانوي لتبتغوا فضلا من ربکم، چې په ورځ کې چې دا روښانه سي تی تلاش کی د رب فضل، یعنې روزي څه کوي تلاش کوي. د دې دا ښکاره سوه چې په نورو شریعتو کې یا په نورو مذاهبو کې د دنیا متعلق هر تصور، د اسلام تصور دا دی چې دنیا ګټل یا مال د الله سبحانه وتعالی څه دی نعمت دی، که دا په حلاله جایزه طریقه باندې او د آخرت څخه غفلت په دې کې نسي وه، نو دنیا مال اسباب دا هم د الله سبحانه وتعالی څه دی هغه نعمت. لتبتغوا چې دی تلاش کوي فضلا من ربکم، د خپل رب چې شي فضل. یو فایده دا ده چې الله سبحانه وتعالی د شپې تاریکي ختم کړي، د ورځې رڼا څه کړي وغوړوي، چې په دې کې د رب فضل روزي دې څه کوي تلاش کړي. دویمه فایده دا ده چې شپه ورځ بدلیږي. ولتعلموا عدد السنین والحساب،
چې ته علم وسي عدد السنين د کلو حساب کتاب والحساب او پر هغه باندې منحصر شوم دي سي حساب کتاب هم دی نه دوه شانو چې دا شپه ورځ بدلیږي پر دې باندې که شپه غټیږي که ورځ غټیږي که شپه کشنه کیږي که ورځ څه کیږي کشنه کیږي په دې سره الله سبحانه وتعالی مختلف حسابونه الله سبحانه وتعالی څه کړی دي دغه علم هغه سره تړلی دي او د قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی چې د هیئت و فلکیات یا موږ استرونومي استرولوژي ورته وایو یا دیگر تمام طبعي مادي علوم چې دي دغه ذکر به طور د هغه علومو د مسایل پر طور الله سبحانه وتعالی نه ذکر کوي بلکې پر کوم طور ذکر کوي هغه پهلو هغه حیثیت ذکر کوي چې په هغه کې هغه آیاتي پهلو چې په هغه کې د الله سبحانه وتعالی د وجود د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت اظهار کیږي هغه پهلو د مسلمانانو مختص کوي الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي نو الله سبحانه وتعالی ښکاره کوي چې د شپه ورځ چا پیدا کړي د شپه په ورځ څوک بدلي ورځ په شپه څوک بدلي دا الله سبحانه وتعالی څه کوي بدلي وكل شيء فصلناه تفصيلا او هر شيء الله سبحانه وتعالی په مکمل تفصیل سره څه کړی دي بیان کړی دي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل انسان هر انسان الزمناه طائره وای په د قدیم یونان کې یا په قدیم عرب کې د مرغانو په ذریعه به دوی فعال څه کوي رایستي د مسلمانانو د انسانانو مستقبل به څه کوي معلوموي وي نو دا به طور محاوره الله سبحانه وتعالی څه کړی دي استعمال کړی دي چې د انسان چې کوم روزي ده د انسان چې کوم مقدر دی د انسان چې کوم آخري انجام دی وكل انسان الزمناه طائره في عنقه انسان څه کوم بخت قسمت دی هغه الله سبحانه وتعالی د انسان په غاړه څه کړی هغه ورزړولې دا به طور محاوره الله سبحانه وتعالی څه کوي استعمالوي او الله سبحانه وتعالی پر دې باندې قادر دی لکه په زمانه کې کښنه چیپ شاته څه ور ولګیږي هغه چیپ کې د ګر ریټه څه کیږي کلیپ کیږي یا کښنه ګلند الله سبحانه وتعالی د انسان په غاړه څه کړی ورزړول هغه یو ګلند په ذریعہ باندې انسان په بدن کې الله سبحانه وتعالی ګرد نظام څه کړی دی سنبال کړی دی پر دې باندې قادر قدرت څه دی ذاتی لیکن مراد وكل انسان الزمناه طائره في عنقه د هر انسان سره الله پاک یو لازمه کړی دی چې هغه جزء غیر منفک دي د سنس جلا کېدلی د بخت او د قسمت او د کامیابی او ناکامي په غاړه باندې مرسته کړی دی ورزړولې دي چې هغه په الكتاب کې د کوم عمل کې الله سبحانه وتعالی په الكتاب کې څه کوي محفوظ کوي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا په ورځ د قیامت چې الله سبحانه وتعالی د انسانان حشر وکي راوباسي الله سبحانه وتعالی په ورځ د قیامت کتابا د کتاب يلقاه چې هغه د ویني منشورا د مختبسي هغه بسي وړدلې وي نو اقرا کتابک به الله سبحانه وتعالی د انسان ته وایي اقرا کتابک چې وسه د خپل کتاب څه وکړه مطالعه وکړه وی وایي د کتاب په حدیث کې راځي چې انپړه خلک چې هغه تعلیم نه لري هغه په باندې په دا ورځ قدرت لري چې د خپل عمل نامه به دې څه کوي هغه دی وایي اقرا کتابک وایي د خپل کتاب کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا کافي دی پر تا باندې نن ورځ د خپل حساب صحیح په دا ورځ به ډیر خلک داسې وي چې هغه نیک عمل وکړي بیا به د اپیل وکړي چې ما فلانکې نیک عمل کړی هغه په دا کتاب کې نه دی درج الله سبحانه وتعالی بیا ورته وایي چې تاسو نیک عمل تا کړی یو لیکن فلانکې سړي تاسو هم کړی یو غیبت هم کړی یو دا غیبت د وجود کتاب داستا نیک عمل څه سوی محو سوی دی بچاو سوی دی نو من اهتدى فانما يهتدي لنفسه کم سړی د هدایت پر لاړی فانما يهتدي لنفسه د هدایت د نفس سره سي خپل ځان لپاره دی پر هدایت باندې سو ومن ضل فانما يضل عليها او کم سړی د گمراهی پر لار باندې لاړی د گمراهی وبالم پر دغه سړی باندې راځي وصلی الله سبحانه وتعالی دو اهم قوانین څه کوي هغه ذکر کوي ولا تزر وازره وزر اخرى بوج بنا اخلي
بوج اخیستل والا د بل چا بوج. مطلب د مشرکین اقوام خو مشهور په قرآن حکیم کې ځای پر ځای باندې الله سبحانه وتعالی د شخص د فرد ذمہ داری الله سبحانه وتعالی په تفصیل سره کوي هغه بیانوي چې هر سړی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. چا نیک عمل کړی خیر عمل کړی د خپل خیر عمل به ویني او چا شر عمل کړی د شر عمل به سکی هغه ویني. شریعت دین اسلام دا فرد څه بولي ذمہ دار بولي. صحیح. مشرکین اقوام خو مشهور وه چې کم اهل کتاب دی هغه هم په دا ګمراهۍ کې مبتلا سو. هغه فرد د ذمہ داري څخه څه کوي بریو ذمه کوي. هغه د شفاعت یا د کفارې عقیده څه کړل لکه عیسایانو کې د شفاعت او د څه عقیده سته د کفارې کروسیفیکیشن څه ده ریډمپشن د کروسیفیکیشن څنګه عقیده سته چې یو عیسی علیه السلام هغه د ګرد قوم د پاره د ګناو کفارت څه کړل هغه ادا کړل. نو په شریعت څه ولا تزر وازره وزر اخرى بوج نه پورته کوي بوج پورته کوي د بل چا بوج. هر فرد د خپل عمل څه دی هغه ذمہ دار دی. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او دا غره موږ عذاب ورکوونکي نه یو حتى نبعث رسولا تر څه ټیمه چې موږ په دې کې څه نه کوو رسول څه کوو نه راوستو. دې څخه مفسرین علما کرام محققین دا مسله راایستلې ده چې د الله سبحانه وتعالی وجود د الله سبحانه وتعالی وحدانیت کا د نبی بعثت نسی وم انسان څه کوي معلومه وایي. نور کفر پر دا شان باندې عذاب الله سبحانه وتعالی هغه وخت ورکي چې الله سبحانه وتعالی د نبیانو څه وکي هغه بعثت وکي. او دا مسله هم جنستل چې فرض که مثلا یو سړی دی هغه د دارالحرب څخه رالی چیر رالی دارالاسلام رالی د تر اوسه پر په شرعي احکام دی څه نه دی هغه خبر نه دی. داسې چې د کوم روزې زکاتونه څه سوي دي قضا سوي دي د اسلام قبول کې دارالحرب سره دارالاسلام له اسلام قبول کې په شرعي احکام دی څه دی نه دی خبر. نو د چې کوم منځونه قضا سوي دي یا د کوم روزې قضا سوي دي یا زکات نه دی ادا کړی د هغه کفاره پر د څه ده نه ده د هغه قضایي پر د باندې نه ده واجبه. چې کوم خدای په شرعي احکام خبر سو یا دې څه سو مکلف سو. دې څه دام ښکاره سوله چې په شریعت کې کوم شی واجبیږي دغه دپاره شرط عقل نه دی دغه دپاره شرط چشتي سمع ده على ان ما وجب بالسمع لا بالعقل. چې کوم شی واجبیږي هغه په څه باندې واجبیږي په سماعت سره په اورېدو سره په نقل سره په روایت سره څه کیږي ثابتیږي. په څه سره نه ثابتیږي په عقل سره نه ثابتیږي. د هغه مسله چې دا کوم متجددین دي یا پخوا زمانه کې معتزله پاتې سوي زموږ د هغو په منځ کې فرق دغه دی. موږ په نسبت باندې هره مسله د شریعت هغه په څه باندې ثابتیږي په سمع باندې په قرآن په حدیث باندې څه کیږي ثابتیږي. په احکام کې حسن و قبح چې راځي هغه د څه په ذریعه راځي د سمع په ذریعه باندې راځي د قرآن د حدیث په ذریعه باندې راځي د نقل د روایت په ذریعه باندې څه کیږي هغه راځي. د عقل گنجایش په شریعت کې د احکام په حسن په قبح کې د احکام په مشروعیت کې هغه نسته. معتزله هغه د سمع سره وچته دغه ورکوي گنجایش ورکوي او عقل تصور کوي هغه گنجایش ورکوي. نو وما كنا معذبین موږ عذاب ورکوونکي نه یو حتی نبعث رسولا تر څه ټیمه چې موږ څه نه راوستو رسول نه راوستو. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. د اهل ثروت سرمایه‌دار خلک وس طاقت والا خلک دلته الله سبحانه وتعالی یو بل ضابطه او قانون څه کوي هغه څه کوي بیانوي تا که نیک و صالح خلک پر معاشرې باندې دوی غټ سي اثر که دوی سرمایه او استاد طاقت الله پاک ورکړي دغه به وجود سي د الله سبحانه وتعالی فرمانبرداري د خلک داسې خاصر څه کوي هغه قبلوي. د کوم معاشرې چې ایلیټ کلاس خراب سي هغه ګرد معاشره به څه کېږي د بربادي سره څه کېږي مخامخ کېږي. که هغه ایلیټ کلاس چې هغه یو رنګ په یو معنا باندې رول ماډل وي د معاشرې دپاره هغه پر سمه لار باندې ګرد معاشره څه د هغو نکالي کوي هغه معاشره څه کېږي پر سمه لار څه کېږي هغه روانېږي.
او معاشره چې الله سبحانه وتعالی بربادي دا بربادي الله سبحانه وتعالی اسباب دلته په آیات کې څه کړي دي بیان کړي دي. الله پاک وایي اذا اردنا ان نهلك قريه چې کله موږ اراده وکړو ان نهلك قريه چې یو قريه موږ څوک هلاک کو برباد کو امرنا د شریعت د احکام حکم موږ ورکو چاته مترفیها هغه خلکو ته چې هغه مالی اسودګي لري هغه سرمایدار هغه سي باسري دا موږ حکم ورکو نو که دې تربیت سوي د دې مزاج د شریعت موافق دي پر هغه باندې شروع کی عمل شروع کی او که دې مزاج د شریعت موافق نه ففسقوا فيها دي فسق فجور سکی هغه شروع کی فسق فجور شروع کی فحق عليه القول پر دې باندې الله سبحانه وتعالى قول سکی ثابت کی اتمام حجت پر وکی فدمرناها تدمیرا بیا الله سبحانه وتعالی دا قوم هلاک کی بچ سره په هلاکت سره سکی هلاک صحیح نو اوس کوم چې راوخ موږ د معاشري د زوال کوم اسباب په هغه اسباب کې یو سبب دام دی چې الله سبحانه وتعالی په معاشره بربادي هلاکي پاکي سرمایدار اهل ثروت خلک ډیر زیات کی هغه پر اقتدار باندې سکی هغه راولي هغه عيش پرستی سکی هغه شروع کی ستابر سره افتار طبقه کاغه سیاستدانان دي کاغه دي بیروکریټس دي کاغه دي د هر د ژوند دغه سره لري تعلق لري هغه د عوام خیرخوان او هغه د الله د شریعت احکام سنس پابند نس هغه د الله د احکام څخه کې فسقوا فيها هغه فسق فجور کې پایاشي په خرمستی کې سدي موجود دي هغه د حرام د حلال تمیز کړی دي ختم کړی دي هغه د حلال د حرام تمیز ختم کړی دي معاشره پر دغه رخصه ده هغه روانه ده نو فدمرنا تدبيرا بیا درنګ معاشره سي الله سبحانه وتعالى پر هغه باندې هلاک سکی فحق عليها القول اتمام حجت الله سبحانه وتعالى پر وکی فدمرنا تدميرا بیا الله سبحانه وتعالى سکی فلک سر لك بل خبر دا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح د آدم علیه السلام ستر نوح علیه السلام ته زمانه پرې تا مسلمانان پر توحید باندې سوي پات سوي د نوح علیه السلام بعد بیا د شرک وجود سوي دي هغه پیدا سوي دي داغه بعد الله سبحانه وتعالى مختلف اقوام په شرک سره سکړي هغه برباد کړی دي او دا نوح علیه السلام ظهور د نوح علیه السلام زمانہ د انساني تاریخ کې د نوې دور سره آغاز دی نوې دور څنګه آغاز دی د بعد نوح علیه السلام ته څومره ټول کیږي ادمي ثاني مرتبه کیږي انساني د انتقال انساني تاریخ نوې دور څخه کیږي آغاز کیږي د دې بعد ډیر قوم د الله سبحانه وتعالى عذاب باندې کړی دي مطلع کړی دي ختم کړی دي وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح ثمره هلاكري ثمره كم اهلكنا من القرون ثمره قومنا الله سبحانه وتعالى سكري دي هلاكري من بعد نوح نور الاسلام بعد چا قوم عاد قوم ثمود قوم لوط ډیر قومونه وكفى بربك بذنوب عباده او استعرب چې دا کافر دي د بندگانو چې کوم ګناوي دي په هغه باندې خبيرم بصيره په هغه باندې خبرم دي هغه دی ویني هم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم دنیا وقریب شي ته سکیږي هغه ول کیږي اخرت هغه شتل کیږي هغه ورسته سکیږي راځي صحیح نو انسان نفسیات مجول شو کان الانسان عجولا انسان سکی تلوار جن دی هغه د عارضی ګټ ته پر دایمي ګټ دي سور کی ترجیح ورکی فرض کړه د سود په ذریعہ پیسې دل راسي د کرپشن په ذریعہ دل پیسې راسي د هر لار دل سره راسي پیسې راسي ارزي نه فدل سي حاصل سي داغه منطقي انجام څه دغه څخه د څه بے پروايي الله سبحانه وتعالى ارشاد فرمایي چې من کان یرید العاجله کم سړی ځان مهذب کړي د شریعت احکام ځان څخه کړي پابند کړي هغه دایمي ته حقیقي ته پر عارضي باندې سور کی ترجیح ورکي داغه ورلد ویو نظریه حیات سي هغه د دنیا عارضي ده په د دنیا کې د الله د احکام زده کوم پابندي کوم او په آخرت کې زده کوم الله سبحانه وتعالى ما د دایمي نعمتو سره سکی د دایمي کامیابی سره سکی سره فلاز کی په ذات ور جلا ورلد ویو دی یو د آخرت ورلد ویو دی یو د دنیا ته ترجیح ورکول سدي عاجلات ته ترجیح ورکول سدي ورلد ویو دی الله سبحانه وتعالى وايي چې د چا څنګه راګرځوم د چا څنګه اراده یې غرنګ څه کوم ابن الله د بنده د ګمان سره
موافق د انسان سره څه معامله کوي الله څه حلال غواړي عارضي جن غواړي الله حلال او عارضي درکې دایمي درکې حلال او دایمي درکې او که حرام ناجایز جن غواړي عارضي جن غواړي الله پاک هم درکې من کان یرید العاجله کوم سره چې اراده لري د عاجله په تلوار باندې مبني عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بیا موږ هم تلوار ولکو هغه سړي دپاره ما نشاء زموږ خوښ سي لمن نريد چا چې د عاجلې څه کړي اراده یې کړي لیکن انجام یې کار یې څه ثم جعلنا له جهنم دا رنګ چا دپاره چې هغه د حلال د حرام څه کړي تمیز ختم کړي هغه دنیا د پر آخرت باندې څه ورکړي ترجیح ورکړي د هغه دوړ دوب ګرد دنیا دپاره سي ثم جعلنا له جهنم هغه دپاره بیا موږ څه وګرځو جهنم وګرځو یصلاها داخلي دی په د جهنم کې مذموما مدحورا د ذلت په حالت کې یو پړ مخ څه کېږي په جهنم کې لوي شي ومن اراد الاخرته او دویم ورلډ ویو څه دی چې هغه د آخرت والا ورلډ ویو دی چې هغه په دنیا کې د حلال د حرام څه کوي تمیز کوي د شریعت د احکام څه کوي پابندي کوي او دلته الله سبحانه وتعالی د عمل دپاره درې دغه هم ذکر کوي بنیادي اصول هم ذکر کوي چې یو عمل هغه دپاره د تصحیح نیت تصحیح عمل او دریم شی تصحیح عقیده چې انسان په یو عمل کې سره خلو کېږي په کار دا دی چې د نیت څه وي تصحیح څه وي دی چې کوم عمل کوي هغه د شریعت د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې موافق وي او بل چې کوم عمل مقبوله ګرځي دغه دپاره شرط دا دی چې هغه په درسته عقیده سره وي که په نیت کې فرق وي که عمل د شریعت موافق نه د سنت موافق نه او یا په عقیده کې بګاړي هغه عمل مقبول او مبرور هغه نشي ګرځېدلی په دې کې الله سبحانه وتعالی د بدعت هغه شناعت او برایي څه کوي بیانوي چې خالي عمل ضروري نه دی عمل به په صحیح عقیده سره وي عمل به د شریعت د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې سي موافق وي او دریم شرط دا چې هغه په تصحیح عقیده به هم څه درست وي ومن اراد الاخرته کوم سړی چې اراده لري د آخرت اول نیت صحیح وسعى لها سعيها د سنت موافق دغه سره څه کوي کوشش کوي ټیک شو وهو مؤمن دریم خبر دا چې نیت هم صحیح دی او عمل هم څه دی درست دی دریم شرط څه دی تصحیح عقیده دی وهو مؤمن عقیده هم څه درست دی فاولئک کان سعیهم مشکورا بیا دا خلکو سعی چې اراده درسته و نیت د عمل د سنت موافق او عقیده څه درست و فاولئک کان سعیهم مشکورا دا خلکو سعی الله په دربار کې څه ده هغه مقبوله ده صحیح علامه علوسی رحمه الله هغه یو بل شرط هم ذکر کوي چې هغه نیت درست دی عمل د سنت سي موافق وي د بدعت چې هر څو ښایسته سي هر څو خوشتما سي د الله په دربار کې قابل قبول نه دی وجه څه ده چې د عیسی علیه السلام د شریعت سي په دا بدنما شکل کې اوس موجود دی سره په خلاصیږي د تسلیث عقیده دی لري د دروغ دی نه عقیده په دې نه څه وجه نه ده هغه د بدعت چې دی هغه د شریعت چهره ور بګړی سره په خلاصیږي هغه عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي خلک عمل کوي دغه نیت سره کې دین حکم دی هغه دین حکم سي هغه نه هغه علامه علوسی رحم الله یو بل کلم ذکر کوي هغه نیت درستی عمل به سنت سي موافقي عقیده به سي درستی سلام شته هغه ذکر کوي انسان خپل عمل مبرور ګرځي مقبول ګرځي پر هغه نیک عمل دې سکی مداومت دې کوي بیا هغه څه دې پوره څه کوي مستفید کېدای شي یعنی عمل دې په نظم او ضبط سره کوي پاکستان راولي نن عمل کړي بیا ډېر عمر نه کړي چې مداومت پکشي هغه څه بیا انسان ډېر څه کېږي مستفید کېږي الله پاک مشتي تصحیح نیت د سنت موافقت او د عقیدې درستګي درې سره څه کی را نصیب کی اوس الله پاک دوه قسمه تبکیر یو ورلد وی ولاغه دنیا ترجیح ورکي حلال حرام تمیز څه کړي مچو کړي ترې ما غشړي د الله فضل روزي تلاشي په حلال طریقې څه کی تلاشي هر عمل د سنت موافق څه کی ادا کی الله پاک وايي په دنیا کې زما ضابطه ده کله نمید وهاولای ابرایچ کی دغه الله پاک یې مدد کوم ابرای کې څه کوم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها څوک دا
ژر یې غواړي، ژر ته ژر غلا پکې شي، ژر ته ژر وکړو. څوک چې د آخرت طالب یې الله پاک وایي په آخرت کې زور کو کلا نمد هؤلاء وهؤلاء، د دواړو طبقو الله پاک زه مدد کوم، د دې د ارادې موافق د دې څه کوم په چې سره کوم من عطاء ربک، د رب ستا د رب عطا سره الله پاک څه کوي مدد کوي. وما كان عطاء ربک محظورا، او ستا د رب عطا الله پاک دې چا څه نه راګرځي، د فاسق د فاجر سیم نه راګرځي، د مؤمن مسلمان څخه هم څه کوي هغه نه راګرځي. دا خل د پاره په کار دي دا آیاتو پر وړاندې موږ د ژوند څه واخلو، جایزه واخلو. هغه خلک چې هغه دنیایي مال الله پاک ورکړي په ناجایز طریقې ورکړي، هغه په کار ځان سره څه وکړي احتساب وکړي چې دا عاجله خو الله پاک راکړی، لیکن په دې باندې د آخرت بربادي خرابي چې روان دغه احساس او ادراک انسان لپاره څه دی هغه په کار دی. او د مسلمانانو ته الله پاک څه ورکوي هغه ورکوي چې تی سوچ وکړي الله پاک په دنیا کې تفاوت ورکړي، چاته لږ ورکړي چاته څه ورکړي هغه ډېر ورکړي. دارنګه د آخرت ژوند سره روان دي په هغه کې هم څه تفاوت دي، په هغه کې به سړی څه محتاج وي مسکین وي بل به ډېر فضیلت درجه الله پاک څه کړي ورکړي. یو سړی به خدای دې نه کړي د جهنم مستی کړي، بل سړی په جنت کې ډېر لوړو درجو باندې. انظر الله پاک وایي کیف فضلنا بعضهم علی بعض، څنګه فضیلت ورکړي دي موږ بعض ته پر بعض باندې په دنیا کې. وللآخرة اکبر درجات، آخرت کې ډېرې غټې لوړې درجې شته، اکبر تفضیله او ډېر غټ د فضیلت والا څه شته ځایونه شته. د ګردو خبرو خلاصه دا ده الله سبحانه وتعالی توحید بیانوي لا تجعل مع الله اله آخر، مه ګرځوي د الله سبحانه وتعالی سره بل خدای. که دا ګناه تی وکړل فتقعد مذموما مخذولا، بیا به ته ناست یې مضموم د ذلت په حالت کې، مخذوله د بېکسۍ په حالت کې به ته څه بیا به ناست. الله تعالی دې ما ته او تاسو ټولو ته پر دا ویلو اورېدلو د عمل